رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مخه لایګه دا خبره شو وا چې حمزه وصلی په کوم ځای کې راځي حمزه وصلی باندې با فتحه چرنده باندې راځي فتحه به نه راځي په حمزه وصلی باندې بلکې د امر په صورت کې په پدې کې په حمزه وصلی باندې بیا کسر راځي او یا وزمه راځي د عین کلمې ته وګورئ حمزه وصلی چې مفتوح راوړي نو په دې صورت کې بیا د التباس راځي چې دا واحد متکلم د سریع سره نو د هغه د حمزه وصلی باندې فتحه نشي راوړي ولو چې یو څو مثالونه ورته ځوخه ما الګه وبتا هم وروسته دا مفتوح راغلی دا که یو ګور ایمون د ایمون جنن دا د یمین جمع ده ایمون د یمین جمع ده یمین جمع ایمون او دې ایمون باندې خو دا هم د وروسته جنن دا راغلی او دا مفتوح ده نو دا هم د وروسته نه دا د وروسته نه بلکې سره دا حمزه قطعی ده ځکه د جمع په شروع کې چې کومه حمزه راځي حمزه قطعی سوي حمزه قطعی چې حمزه قطعی نام د قطعی ورګي نه او دا ایمون دا حمزه د ورګي موږ چې دا کسرت استعمال نو چې دا ورګي اگر چې دا حمزه قطعی ده لیکن د کسرت استعمال نو چې دا سوي ورګي دا راوښه په معنی ها اعتراض دار چې حمزه وصلی چې دا مفتوح چې راغلی نو ایمون په شروع کې حمزه وصلی کو مفتوح راغلی دا موږ دا حمزه وصلی نه لا بلکې دا حمزه قطعی ده چې حمزه قطعی نو دا ورګي ګولې نو دا کسرت استعمال نو جندا ورګي بلدار چې الف لام تعریفي چې کوم ده الف لام تعریفي دا الرجل بلې کوم دا حمزه وصلی ده او دا حمزه وصلی چې دا به مفتوح راغلی لا پوښتنه دی مانی ها نو وایي چې په دې کې دا حمزه وصلی ته فتحه ځکه ورکړل شوې ده دا هم کثیر الاستعمال او کثرت الاستعمال د حاضر تفصیلی د حمزه جنن دا فتحه جنن دا غره خفیفه ده د دې ودینه د دې جنن دا فتحه ورشي واځي بیا په دې کې علماء کرام اختلاف دي چې په دې الرجل کې د الف لام باندې ته تعریف لپاره دي کسب حمزه تعریف لپاره ده او کنسب لام د تعریف لپاره ده نو په دې کې دا امامانو اختلاف دي امام مبرد رحمت الله علیه فرمایي چې صرف حمزه جنن دا به تعریف لپاره دا لام په لام په ډول ورول شوی اعلان دلیل لپاره ورول شوی چې دا حمزه استفهام او دا حمزه تعریفي په مېس کې دا فرق راشي واښوي امام مبرد رحمت الله علیه او امام سیبوی رحمت الله علیه فرمایي چې امام سیبوی رحمت الله علیه چې صرف د لام په نه په تعریف لپاره دی امام مبرد وایي چې صرف حمزه را امام سیبوی وایي چې دغه یې د لام د تعریف لپاره دی لام د تعلیل لپاره حمزه په کول راول شي چې ابتدا به ساکن نه کېده ابتدا به ساکن نه کېده نو دوستي به شروع کړو او امام خلیل بن احمد وایي چې قوانا الاسلام قوانا چې نه دا لپاره قوانا چې نه دا تعلیل لپاره درېم اعتراض دار چې کله موږ د فعل مضارع نه امر جوړو نو د فعل مضارع نه تکرمون امر جوړه د تکرمون امر جوړه علامت مضارع حذف کې علامت مضارع بس کې حذف بکی او بیا به حمزه وصلی چې دا مکسور راوړي دا چې عین کلمه ده دا مکسور ده نو خو اکرم یو خدا خبره چې حمزه وصلی به شروع حمزه وصلی باندې فتحه راځي او بیا دا چې دا په دې باندې کسره ول نه راوړي نو ول چې دا توکره مجره نو د دې امر نه جوړ کړي بلکې دا توکره په اصل کې تو اکرم توکره په اصل کې څو اکرم چې کله امر جوړاو نو امر موږ د تو اکرمونه جوړ کړل سره جوړ کړل د تو اکرمونه جوړ کړل هغه جوړول د کنه چې علامه مغاربات کوم اخر نه بده دا له کومه راځي اکرم پاتش واښه هغه پوښتنه نه وایي اکرم پاتش بیا دا خبره ده چې دا یکرمو دا حمزه د باوی افعال چې دا حمزه قطعیه دا نه ورته اکرم یو اکرم اصل کې اکرم یو اکرم او ګردان چې یو اکرم یو اکرمانی یو اکرمونه تو اکرم او بیا په اخر کې او اکرم اخر کې سره او اکرم نو او اکرم په په حمزه غانې جمع شول وان ځاګانې په جمع شولې او دوه هم ځاګانې چې پاڼ تعریف راځي تنبیه یو حمزه ته له حذف کړل نه به حمزه ته حذف کړل او کریم ته جوړ څه جوړ شو او کریم نو تور د لباب د ټول سمورا یعنی سپ او کریمو کې
دوه همزاګانې جمع کېدل په نو جمهور په دوه همزاګانې جمع کېدل مطرد للباب طرد للباب مطلب دا دی چې د باب ټول صيغې یو شان شي د دې لپاره د همزه چې لري ټول نه لري کړه نو اکرمو شو بیا نو کړمو یکرمان او چې کله بیا موږ امر جوړو نو موږ له تکرمو نه جوړ کړي بلکې موږ له اکرمو جوړ کړي نو دا همزه وسیله نه بلکې سره همزه قطعیه سره همزه قطعیه د کلمې خپل همزه واښوي نو ما د کلمې خپل همزه نو په دې کو یکرمو په دې کو همزه نشته نو په اخر کې په همزه چې نن باب دا نه راځي د دې وجې نه دین دای ذکر دا شو اوس په کوم ځای کې ما هم دوستي نه دا ما راوړل کېږي هم دوستي او په مېزه کلام کې چې راوړل شي نه او وګړي ورته هم دوستي چې کله په مېزه کلام کې راشي په دوی کلام کې راشي نو لفظ چې دا محذوف وي او کتابتا چې نن دا لیکل کېږي واښوي یعنی لفظ چې نه دا خو نه بګي لکه درسوي واعلم انما واعلموا واعلموا نو بلې کې بلې شروع کې د حمزه وصلی راغلی سره راغلی حمزه وصلی راغلی نو حمزه وصلی په مېز کې د کلام په مېز د کلام کې راځو دوی نه لفظان خو ورته لکه دې څنګه چې واعلموا انما یو واعلم تنه واعلم لیکن دا حمزه کتابتن دې دا موجود دی لفظان خو محذوف ولا لفظان ورته لفظان باندې ویل کېږي کو په کتابتن چې دا وایي کېږي کتابتن مسوي دا وایي ولی ځکه وایي کدا ته کتابتن ونه لګي نو وا علم یعلم په صورت کې به د څه کته ودی څه ولګي کنه نو بیا پته نه لګي چې دا اوس د امر څنګه ده او کنه دا چې نه دا امر څنګه ده او کنه دا فعل د علم یعلم په امر نه او کله به تفعیل ده باندې کوښښ د دې بیا پته نه لګي چې دا د باب تفعیل نه او کنا تعلم يعلم الامر نو چې پته څنګه لګي پته ولګي موږ یې پته به څنګه لګي د ګوره وا علم دې کنه دا امر څنګه چې دا وا علم لیکلږي او دا هغه څنګه چې نه علم لیکلږي وعلم نو ګوره لګي امر دې نه دا امر به څنګه عین مفتوح دا دغه ساکن دی او دا باب تفعیل په صورت کې عین څنګه دا سره مفتوح دی او د امر په صورت کې بلام باندې شد نشته او د باب تفعیل په صورت کې بلام باندې شد شته او د میم باندې په امر په صورت کې میم باندې سکون دی او په باب تفعیل کې میم باندې سره فتحه ده دا فرقونه شته نو چې دا درې فرقونه شته نو ولې به هم د هستی به معنا وړاندې نو دا فرقونه خو لري چې کله په اعراب ولګي کنه دا ما به اعراب ولګو اعراب په ولګو نو ما دا فرقونه معلوم شو چې دا ساکن دی دا مفتوح دی ولې شد نشته ولې شد دا ساکن دی دا مفتوح دی او چې کله دوست څه ولي کومه دوست ما ته پته نه لګي چې دا هو علم دی او علم دی او په عربیان کې نه هو دا زبر دې پېښ نه لګي نو زبر دې پېښ نه لګي د دې فرق را وستلو لپاره منګه دا امر په شروع کې دا هم دوستي چې کوم ورته دی دا من کتابت لیکو چې د څه ولي کړی شي نو بیا پته نه لګي چې دا بیا پته نه لګي چې دا هو علم دی او دا هو علم نه هو علم نه لیکوشو نو دا خبره شو چې کله دا امر بسې کوږي یا حمزه وصلی په منځ کلام ته دراتو د وجینا وګورځي حمزه وصلی په منځ کلام ته دراتو د وجینا وګورځي نو هغه لفظن چې دا نه لیکل لفظن ونه موجوده لیکن کتابت چې دا موجود کتابت چې موجود دی لپاره چې فرق راشي نو موږ چې ښه ته وایې کله حمزه وصلی په منځ کلام ته راغله نو په منځ کلام ته دراتو د وجینا په دا وګورځي ما بسم الله کې دا ګوره بسم الله له بسم الله نو هم دوستي په مېز ګرانو نو دا وګور دي دا لفظ به وګور دي دا کتابت به وګور دي موږ بسم الله وایو دا پوښتنه مې وایي نو کثرت کلام نو دي نه کثرت استعمال وي نام دوستي دې دا لفظ نه کتابت حاصل شو ورته اقرا بسم ربک نو به اقرا بسم ربک په دې کې چې کثرت استعمال نشته له ولکه همزه لیکل شي اقرا بسم او بسم الله الرحمن الرحیم چې کثرت استعمال ولیا د لفظانو کتابتن بڼه دا پوښتنه نو دا قاعده هم دوستي په باندې کې چې کله هم دوستي په منځ کلام کې دراتلو د راشي نو د دې د التباس سره د عالم یعلم د باب تفریق سره التباس راځي د دې التباس سره بچیدو لپاره دا چې دا
حمزه کتابتا موجود وي او لفظا حذف شي ودغه التباس نه بچو لپاره موږ د عمر او د عمر په منځ کې درنه الف دی واو لري چې دا عمر دی او دا عمر دی نو په لفظونو کې فرق نشته لري دا واو موږ د دې لپاره لیکو چې فرق راشي د عمر او د عمر په منځ دی او بیا دا اعتراض دی چې دوی چې هم دوستي په منځ کې د کلام د راتلو دوی نه کوټیږي نو په بسم کې کو هم دوستي هم لفظن کولی نو کتابونو موږ کثرت استعمال په بسم کې اقرا بسم کې کثرت استعمال لکه په څه ویل باندې ها نو ګورې هم دا خبره وکړه چې هم دوستي چې دا مضمون دا هم دوستي چې دا مفتوح نشي راتله نو درې اختبارونو کې قراغل لا په ایمون کې او په حمزه الف لام کې او په اکریم کې بری راغل لا نو وايي چې ایمون چې دا هم دوستي نه هم قطعیه نو په مېز کې ګردي کې ولې نو کثرت استعمال دوی او په الف لام کې ذکر راغل په الف لام باندې جدا کثرت استعمال دوی او په اکریم کې حمزه مسلم نه بلکې قطعیه پوه او بیا موږ دا هم دوستي مبارک قاعده وګورم چې کله هم دوستي په مېز کلام کې راشي نه هغه لفظن کوټيږي کتابتن چې نه موجود لپاره د دې چې د انتباه سره نشي دا امر سره او دا باب تفعیل نشو لکه پوه شئ باندې ها او بیا به اعتراض چې راځي چې لفظن او کتابتن ما لفظن ما موجود کوټيږي کتابتن ما موجود نه په بسم الله کوونه ده شي نو بسم الله کې کثرت استعمال ونه پوه شئ وګورئ وفتحت الف ايمن او فتح ورکړل شوی دا الف د ايمن د يمين جمع ده مع كونه للوصل سرد دين جدا وصل ده لانه جمع يمين واذا جمع اليمين ده والفه للقطع او دا الف د قطعي ده واذا غنه الف او همزه یو ځای حرکت پیجو همزه او حرکت پیجو دغه ده الف ثم جعل للوصل في اللفظ لكثرته بیا ګرځول شي دا په وصلي حالت کې یعنی په لفظ کې دا غوږیږي د کثرت استعمال دی ودی هغه په شو باندې ها وفتح الف التعريف او فتح ورکړل شي دا الف تعریفی دا نو دا امام مبرد رحمت الله علیه قول د ذکر کړل چې اعلی تعریف هغه سو امام مبرد رحمت الله تعالی تعریف صرف امثله الف ته بده دا علامه بغیر دې لپاره ورکړل شوی چې د حمزه استفهام او د حمزه تعریفي په منځ کې فرق راشي وفتح الف التعريف او فتح ورکړل شي الف تعریفي ته لکثرته ايضا دا غرنګ د کثرت وجنه دا کثرت استعمال دوی نه چې دا کثرت استعمال د قاعده خفت کوي او فتح جندا خفیف کوي وفتح الف اکرم او د اکرم کې الف ته فتح ورکړل شي دا لانه ليس من الامر واذا امر غالب ته بلکې دا د کلمې خپل الف ته بل الف قطع محذوف من تكرم بلکې دا الف قطعی چې دا حذف کړی شوی د تکرمونه چې دا تکرم فاعل دی سو نو اغلم وحذفت او حذف کړی شوی اجتماع الهمزتين د وجه د استعمال دوه همزونه په اکرمو کې یعنی په لئن اصل او اکرمو چې په او اکرمو کې دوه همزې جمع شولې نو یو همزه د حذف کړی شوی د اکرمو شو نو طرد للباب د ټولو صيغو د فعل مضارع نه همزه چې د وګرځیدل کو چې کله بیا موږ امر جوړاو نو موږ حمزه بیا راوړل اکرمونه به موږ کړل ولا تحذف حمزه اعلم في الوصل في الخط او وینما د کولېږي حمزه اعلم د وصل باندې په خط کې مطلب په خط پر اثر با ان کتابت پر اثر بلا نه حذف کولېږي ولی حتى لا يلتبس الامر بن علم بامر علم د پاره دې چې التباس را نشي دا علمه د امر د علم د امر سره یعنی د باب تفعیل امر سره د ارتباط راشي نو فإن قيل يعلم بالاعجام چې به حرکت ورکول سره خود دې پته لګې دي شي اعجام اعراب چې دې هغه په یو کې په امر په د باب تفعیل کې فاکلمه مفتوده عین کلمه مشدده او په دې کې خود څه نشته نو دا پته حل لګي قلنا الاعجام يترك كثيرا اعجام اکثر پر خود لګي مطلب یعنی عربیان اعراب نه لګي نو د په اعراب سره ویل کړه اعراب پکشته نو چې اعراب نشته نه دی وجنه فرق او کله پر لګي حمزه اوس کې لګول ومن ثم لدي وجنا چې دا عرب ته دا اعراب نه لګي نو د دې نه فرق کړه بین عمر و عمرو بالواو د عمر او د عمر په منځ کې په واو سره چې هغه په زمر دې پېښ نه لګي
خو چې واو سره لګیدل موږ دا عمر دی او واو سره نه لګیدل موږ دا عمر دی بیا به اعتراض عليه چې دوی چیرې حمزه با او کتابتن با موجود وي او لفظن به ورتيږي نو په بسم کې هم لفظن ورتي الله هم کتابتن ورتي الله نو او صفات په بسم الله او د فلشوي دا د کتابت نه هم په بسم الله کې کثرت الاستعمال کثرت استعمال وجه ولم يوصف ان هذا فلشوي دا في اقرا باسم ربك اقرا باسم ربك الذي قله الاستعمال قله استعمال انا ما پوښتنه معنی ها بس ده نوړ